السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو همدرد انور پښتون یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر. ملګرو نننۍ ویډیو زمونږ په دغه ځناورو باندې ده، د کومو ځناورو سره چې داسې قسم ظلمونه کیږي او موږ مسلمانان په دې باندې فخر کوو او په دې باندې چې دی نو موږ یو غرور او تکبر کوو چې یاره موږ دا څه کوو، نو دا خو زمونږ یو نښه ده او زمونږ چې دی نو یو غیرت دی. کم تصویر چې تاسو وینئ په دې سکرین باندې مخامخ، دا یو بانګي چې تاسو وینئ د ده سره کم انجام شوی دی. دا نن زمونږ ستاسو دا مسلمانان رونه دغه کارونه کوي. کم تصویر چې تاسو وینئ په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري، د دې بانګي د درد نه څوک خبرېږي؟ همدغه بانګي ته خبرېږي. مونږ دا چې چا هم دا ظلم کړی دی دا بل څوک نه دی، خو زمونږ او ستاسو دغه مسلمانان رونه دي چې د ځناورو سره داسې قسم ځان ځناور کوي، نو د هغې بیا څه انجام وي. ډېره د افسوس خبره ده او ډېر زیات خفه شومه چې دا تصویر زما مخې ته رالی، نو ما ورته سم کتلی هم نه شو چې د دې بانګي سره دا کم عمل کړی دی. دا څه کړی دی؟ د یو بل جنګول. بانګیان چې څوک هم جنګوي نو هغې په زړه کې دومره رحم نه وي چې یاره دا دوی خو ځناور دي، دوی خو نه پوهېږي، نو مونږ خو پوهېږو که نه. د هغې د نه پوهېدو خو دا دغه نشه که نه چې یاره بس هغې نه پوهېږي چې مونږ به هغې باندې څه کوو، نو بس هغه به کوو. کم درد چې مونږ دردی او مونږ چې دی نو زمونږ خوبونه حرام کوي، دا دغه شان د دغه ځناورو زخمونه هم دی دا خوبونه حرام کوي. خو مونږ او تاسو څه وایو؟ مونږ او تاسو خو په دې باندې فخر کوو، په دې باندې غیرت کوو چې یاره زمونږ د چرګ او زمونږ د بانګي چې دی نو جنګ ګټلی دی او دا بل چې دی نو وهلی دی. د دې انجام څه دی؟ دا به هغه خلکو ته په آخرت کې پته لګي کومو خلکو چې داسې قسم په دې ځناورو باندې ظلمونه کړي دي، په دې ځناورو باندې چې دی نو قسمه قسم چې دی نو داسې ظلمونه کړي دي چې زما او ستا په سوچ کې هم نه راځي. دا خو موږ او تاسو په فیسبوک کې یا په بل څه کې دا تصویر ووینو، موږ دومره ودردېږو دا چې لا په ښکاره باندې دغه شان دا چرګ وي یا هر څه ځناور وي او تاسو یې داسې ووینئ، نو په انسان باندې به څه تېرېږي؟ نن زموږ مسلمان دې ته پاتې شو چې په ځناورو باندې به داسې قسم ظلمونه کوي او موږ به چپ یو. تر څو پورې به داسې کېږي؟ موږ خو د دې خلاف خو موږ که نه شو راوتی، نو موږ له پکار دي چې هر سړی کم سړی هم دا ویډیو ګوري، دا مخکې لازمي شیر کړي. په دې کې به دومره څوک وي چې هغوی به د دغه چرګانو جنګونه او د دغه چرګانو د دغه ځناورو په داسې قسم جنګونو باندې خوشحالیږي. نو زه وایم چې هغوی د دې د حالاتو ګوري، د دې د درد ګوري، په زړه کې بیا دومره رحم راشي چې هغه به هغه خپل هغه کارونه پرېږدي. زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی، زمونږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې یاره یو بهی د داسې کارونو نه منې شي، نو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحالیږو. د الله نه هم دا سوال کوو چې خدای داسې خلکو له چې دی نو هغه توفیق ورکړي د معافۍ چې یاره داسې قسم کارونه کوي د هغې نه واوړي. نو ملګرو مهرباني وکړئ دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورورسي. څوک چې هم د داسې ځناورو شوق کوي نو ټیک ته شوق کوئ، دا نه چې تاسو بس شوق کوئ او چې دی نو بس د یو بل سره یې جنګوئ د هغې بیا دغه حالات راوځي. شوق کوئ بالکل کوئ، خو د اندازې مطابق چې تاسو صرف هغه په مینه باندې ساتئ، داسې مه جنګوئ چې د هغې بیا دغه انجام شي کوم چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. انتهایي د ده د سر ته تاسو وګورئ، خولې هم نشته، سترګې او څومره په وینو باندې سور دی. د دې دا درد چا ته رسي؟ دا هم دغه چرګ ته رسي. د دې د درد نه موږ نه خبرېږو، خو هغه ترې خبرېږي. کم درد چې مونږ محسوسو داسې درد دی محسوسوي. نو مونږ له پکار دی چې مونږ د داسې ځناورو هغه مونږ خیال وساتو، هغه چې دی نو د داسې جنګونو نه مونږ په امن کې کړو. ولې چې دا خو د الله ځناور دي که نه، ځناور دي الله پیدا کړي دي، زمونږ د مطلب دپاره پیدا کړي دي. ولې چې دا څه هم په دې دنیا کې دي دا ټول د انسان دپاره دي. او انسان چې الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، نو دا د دې دپاره چې د ده په دې دماغو کې عقل شعوري دا غلط کار غلط پیژني، صحیح کار صحیح پیژني. ته د هر څه پته وي. که ځناور اشرف المخلوقات پیدا کړی وي نو نن به دا اوښان او اسونه مونږه د واګې نه نیولي او دوی به چې دی نو روان وي. نه، یو ځناور چې کله په لعنت شي نو بیا یې 100 کسه نشي قابو کولی، هر سړی ترې تښتي. که چېرې د دوی په دې دماغو کې عقل او شعور وی، نن به دا غټ اوښان او دا غټ اسونه په دې باندې چې مونږ دا واښه راچلو، دوی باندې چې مونږ دا غټې gaړۍ تړلې وي، دوی پسې چې مونږ چوکه راغستې وي، دا به ورپسې بیا مونږ راغستې وه، هېڅ کله مونږ نشوه راغستې. خو دا د دې دپاره دي چې دا زمونږ دپاره دي، زمونږ ضروریات پوره کوي، خو هغه په داسې طریقو مونږ نه پوره کوو چې په هغې باندې مونږ داسې قسم ظلم وکړو، بیا د هغې ظلم هغې ته څه ورشي؟ درد او سړکي او زخمي ورشي.
د دوی دا خیرې او ازار چې څوک هم د دې خیرو او ازار والی دي هغه تر اوسه پورې سروالی بروالی ګرځي او په لیوني دي او پر یې کوڅو کې ګرځي څوک ورته چې دی نو د سپو غونته هم نه ګوري. نن سبا د هغه خلکو دغه انجام دی. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو د یو مسلمانۍ په طور باندې شیر کړئ چې آینده څوک داسې کار نه کوي. که چېرې کوي هم نو موږ به ورته دا سوال کوو چې خدای ته دغه کارونه منع کړي ولې چې د دې ازار او د دې خیرې بر الله هر څه ویني. په دې انسان باندې هر څنګه چې دی نو غضب راوستی شي خو هغه ځینې خلک داسې وي چې هغې نه الله په دې دنیا کې واخلي او ځینې خلک داسې وي چې هغې الله په آخرت کې بیا راګیر کړي. نو الله تعالی دې مونږ د داسې کارونو په دې دنیا کې هم وساتي په هغه دنیا کې هم وساتي او مونږ به دا سوال کوو چې الله تعالی مونږ د عذاب نه په هر قسم وخت کې وساتي. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ چې هر مسلمان ته ور ورسي او هر مسلمان که دا کار کوي چې د دې نه واوړي. ډېره مننه. والسلام.